او بل خبر علما په دې کې دا هم کوي، اهم خبر علما دا کوي چې کچره مور پلار دیندار وي نو د مور پلار د دیندارۍ په برکت سره به د دې بچی چې کم دی هغه به د خپل اولاد تربیت د هر مسلمان دا حق دی او هر مسلمان له د پکار د چې دی د خپل اولاد تربیت په حقیقت سره شروع کی. نو د اولاد تربیت په باره کې علما فرمایي چې د ټولو نه اول د خپل بچی تربیت د ماشومان نه شروع کول پکار دی. ځکه یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کل مولود یولد علی الفطره، چې څومره یو ماشوم دی هغه پیدا کیږي، یو ماشوم نو هغه په فطرت د اسلام باندې وي پیدا کیږي. اسلامی چې کم فطرت دی، اسلامی چې کم سوچ دی او د اسلام چې کم درسګاه او کم سوچ دی په هغه باندې هغه ماشوم پیدا کیږي. خو بیا رسول الله مبارک فرمایي فابواه یهودانه، و د مور پلار دی یا يهودي کی او ینصرانه، یا د مور پلار راولګي دی عیسائی کی او یمجسانه، یا د مور پلار راولګي دی مجوسی کی. معلومه ده شو محترمو چې د ماشوم کچرته د ماشوموال نه په داسې درسګاه او په داسې ځای کې د هغه تربیت وشي چې یو خوشې ځای، نو علما وایي چې هغه به داغه سوچ به اسلامی سوچي، خو د ماحول د وجه نه او د ملګرو د وجه نه هغه داسې کېږي چې هغه خرابېږي. نو دې وجه نه علما فرمایي چې د خپلو بچو په ماحول او په تربیت کې دا خبره هم ضروری ده چې د هغه د ملګرو به معلومات کې چې د مرګستیا د کومو خلکو سره تعلق ساتي. د ماشوم به د ماشوموالي نه د هغه تعلقدار چې کم کسان دي د هغو سره به د هغه د خیال ساتي. او بل خبر علما په دې کې دا هم کوي، اهم خبر علما دا کوي چې کچره مور پلار دیندار وي نو د مور پلار د دیندارۍ په برکت سره به د دې بچی چې کم دی هغه به دیندار وي او د هغو تربیت به په حقیقت کې صحیح کیږي. ځکه داسې ډېر بزرګان تیر شوي دي او داسې ډېرې زنانه تیرې شوي دي چې هغو به د خپلو بچو په تربیت کې د دې خبرې ډېر لحاظ ساتو چې هغوی به په اوداسه کې خپلو ماشومانو لپی ورکول. مخکې دا هم تذکره تیره شوې وه چې هغه یو زنانه وه، د هغې چې کوم ماشوم و هغې ډېر زر اولنۍ 3 سپارې چې وې هغه یې زده کړې وې. نو بیا چې کله معلوماتو پته ولګېده، تپوس پته ولګېده، نو هغه زنانه ته هغه 3 سپارې یادې وې. نو مخکې داسې زنانه به تېرېدې، داسې زنانه وې چې هغو به د خپلو بچو تربیت کو. نن د بچو تربیت دا ذمہداري ګوره د مور ده. نن پلار د بچی تربیت ته دومره فارغ نه دی، هغه به روزګار کوي، بهر بځي، مزدوري وغیره به کوي. نو د بچی تربیت دا د مور حق دی محترمو. او داسې ډېرې میندې تېرې شوي دي چې هغو د خپلو بچو تربیت کړلی، نو په حقیقت کې تربیت کړلی.